سلامونه ملګرو وومن T20 ورلډکپ شروع دی. پاکستان پکې د سریلانکا نه میچ ګټلې دی. دویم میچ د انډیا او د نیوزی لینډ شوی دی چې انډیا له پکې ډیر غټ شکست د نیوزی لینډ نه ملاو شوی دی. په دې ویډیو کې د سره د انډیا او د نیوزی لینډ وومن چې کوم میچ شوی T20 ورلډکپ کې د هغې مکمل سکور کارت در سره شریکوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. T20 ورلډکپ وومن په دوبۍ کې روان دی چې پکې ډیر ګرم میچز د وومن T20 ورلډکپ کې هم د انډیا او د نیوزی لینډ د وومن ترمنځ یو ښه میچ شوی دی چې د انډیا ټیم پکې یو ډېر غټ شکست خوړلی دی. مکمل سکور کارت طرف ته که موږ لاړ شو تاسو له په سکرین باندې ښکاري نیوزی لینډ وومن لومړنی بیټینګ کړی دی. 160 رنزونه یې جوړ کړي وو په 20 اورونو کې چې د انډیا وومن ټیم په 102 رنزونو باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی او د نیوزی لینډ وومن دا میچ په 2.15 رنزونو باندې ګټلی دی. 2.15 رنزونه په T20 ورلډکپ کې غټ شکست دی او دې سره د دوی چې کوم پوینټ ټیبل کې رن ریټ یې ورسره هم ډېر زیات افیکټ کېدی شي. جی لومړنی بیټینګ نیوزی لینډ وومن کړی دی چې بیټس پکې په 24 بالونو 29 رنزونه جوړ کړي دي. پلایمر پکې په 23 بالونو 34 رنزونه، امیلا کیر 22 بالونو باندې 14 رنزونه ډېر کم سټرایک ریټ سره دی بیټینګ کړی دی. ایس ډي وان د دوی کپتان وه چې دی پکې ښکلی بیټینګ کړی په 14 بالونو باندې 3.15 رنزونه زبردست اننګز یې کړی، 9 چوکې وهلي دي. بل هیلیډی چې کوم دی په 12 بالو 14 رنزونه، میډي ګرین په 3 بالو 15 رنزونه. د وومن ټیمانو کې که د لو یم که نه نو وومن ټیم کې د اسټرالیا وومنس چې کوم دی ډېر ښه گیم کوي. انګلینډ والا هم ښه گیم کوي خو د انډیا والا هم مطلب د انډیا جنکۍ هم ښه کرکټ کوي خو په دې میچ کې انډیا والا غټ شکست خوړلی دی. د انډیا بالران که تاسو وګورئ بالرانې پوجا وسټراکر 1 اوور کې 9 رنزونه، رینو کاسنګ 4 اورونو کې 2 وکټې ایستلي دي، ډیپټي شرما 4 اورونو کې 15 ډېر زیات ایکسپنسیو پرېوتې ده. ارونداتی ریډي 4 اورونو کې 28 وکټه، آشا سوبانا 4 اورونو کې 22 وکټه، شریانکا پټیل 3 اورونو کې 25 وکټې یې هم نه راشتې. اوس ورپسې د انډیا بیټینګ لاین اپ کمپلیټلی ډسټرایډ شوی دی. سمریتی مندانا دا یوه ډېره ښه اوپنره ده، ښه بیټینګ کوي، 12 رنزونه په 14 بالونو جوړ کړي دي. شفالي ورما دم ښه لکه ویرات کوهلي او روهت شرما دی. جی په 4 بالونو 2 رنزونه، هرمن پریت کور چې کوم دی په 14-15 رنزونه، روډریګس په 11 بالونو 14 رنزونه، ریچا ګوش د دوی وکټ کیپر ده په 19 بالونو 12 رنزونه، دیپتی شرما په 13-14 بیا ښکته چې کم دی چا ورسره ښه بیټینګ نه دی کړی. 1-8-9-0 دا دی بیټینګ لاین اپ ته تاسو له په سکرین باندې ښکاري. د نیوزیلینډ له طرفې جیسکر 3 اورونو کې 14 ښه بالینګ، ایډن کارسن 4 اورونو کې 2 وکټې، روزمیری مایر 4 اورونو کې 4 وکټې ښه بالینګ پکې دی کړی دی. امیلیا کیر 4 اورونو کې 1 وکټه او 3 وکټې پکې لیا تاهو هم ایستلې ده چې 4 اورونو کې 15 رنزونه ورکړي دي او 3 وکټې ترلاسه کړي دي. نو دا میچ د نیوزیلینډ وومن نو ګټلو که چېرې تاسو له زه پرونی میچ وښیم پکې نو پرون پکې د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ میچ شوی دی. هغې کې هغه میچ چې کوم دی د پاکستان لوبډلې ګټلی دی دا د هغې سکور کارډ دی. پاکستان وومن کړي 114 رنزونه چې ورپسې د سریلانکا وومن په 15 رنزونو باندې ټوټل ټیم آوټ شوی، 9 وکټې پرېوتې دي او 20 اورونه دوی مکمل وهلي دي. جی فاطمه سنه پکې د پاکستان د طرفې مین اف دی میچ راغلی. دا مکمل سکور کارډ ډېره زیاته مننه. والسلام.